بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال. د منز لفظي ترجمه إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال. سلفی نشریات پروڈکشن پیش کوي د لمنز ترجمه په आवाज د شیخ ابو یوسف نجیب الله سلیم حفظه الله ورعاه. د منز لفظي ترجمه او دا یو مهم عمل هم د عزتمندو مهمه خبره ده به چې هر مسلمان د منز په معنی باندې پوهیږي. وجه دا ده چې دا د رب العالمین هغه لوی ذات سره ملاقات دی، د هغې سره خبرې دي، هغې دله وخت درکړی دی د خپل ملاقات دپاره. باید چې په دې باندې سړی پوهیږي، د دې په وجه باندې سړي کې بیا خوشو هم ډېره راځي او د منځ نه خوند هم اخلي او همدغه رنګې سکون او اطمینان هم زړه ته راځي. همدا وجه وه چې د الله پیغمبر هغه به همدغسې ویله چې دا منځ زما د سترګو یخوالی دی، صحابه هم دغسې. وجه دا وه چې د دې په معنی باندې سړی پوه شي، مقصد باندې پوه شي، نو یقینا چې سړي زړه کې بیا سکون په دې سره راځي. 150 او شپېته کاله به منځ کې او هېڅ په خوند بیا نه پوهېږي. همدا وجه ده چې نه پوهېږي دا زه څه کومه او دا زه څه شی ویم رب العالمین سره. نو کله چې د دې په معنی او مقصد باندې سړی پوه شي نو بیا به ډېر خوند سړی د مونځ نه اخلي، زړه کې به اطمینان او خشوع راځي، ځکه دا یو لوی باچا سره خبرې دي. سبحانك اللهم پاکی دا تعالی را اے اللہ تعالی وبحمدک و طول سنا صفتن دی تعالی را وتبارك اسمك وبركة ولا دينمسا وتعالى جدك وشد شانسا ولا إله ونشتري حق دار عبادت غيرك سوالتانا صرفت الله أغا إلهي ربي او د عبادت مستحقي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هر کله چې دا دومره لوی عمل کې تا شروع کړه او رب العالمین سره د ملاقات د خبرې دي، شیطان منې دا خرافوي، نو فنا به په الله سره وغواړي د شیطان نه. اعوذ بالله فنا غواړم په الله تعالی سره من الشیطان د شیطان الرجیم چې رټلی شوی دی. بسم الله خاص پنم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم او خاص مهربان دی. زه امداد غواړم چې د اعمال الله قبول کی، توفیق را راکړي او شیطان را باندې ګډوډ نه کړي. الحمدلله ټول صفتونه د کمال لله خاص الله تعالی لره دي، رب العالمین چې هغه فالونکی د ټول عالم دی. الرحمن او عام مهربان دی، الرحیم او خاص مهربان دی. مالک او واقدار دی یوم الدین د ورځې د جزا. ګوره دا دومره لوی لوی صفتونه دا حقیقي صفتونه دي، دنیا باچاهان دي چې دا صفتونه نه لري. داسې رب العالمین دی چې دومره صفتونه لري، نو اوس دې نه مطالبه کول غواړي. څه دې غواړي؟ ایاک یا الله تعالی خاص تا لره نعبد من عبادت کوو و ایاک او خاص تا نستعین منګه امداد غواړو. یا الله عبادت د عبادت هم ته مستحقي او د هر قسم حاجتونو هغه د دنیا وي او که د آخرت وي د هغې پوره کوونکي هم ته مستحقي چې تا نه وغواړو. نو یو د حاجتونو نه چې مسلمان ورته ډېر حاجت لري هغه دا دی چې د الله سمه لار او دین چې کوم دی په هغې باندې سړی مضبوط کړي چې کامیاب شي. اهدنا وخیوه مونږ ته الصراط لاره المستقیم چې برابره ده. اهدنا معنا اصل کې ښودلو ته ویلی شي، لیکن مقصد دلته مضبوطوالی دی، ځکه په لار ښه روان یا الله مضبوط مې کړي، د دې نه مې وانړی. نو اهدنا مونږ مضبوط کړي الله تعالی الصراط په هغه لار باندې المستقیم چې برابره ده، نیغه ده، کږوالی پکې نشته. کومه لار ده؟ مخکې ما نه څوک تللي دي. او صراط الذین دا لار ده کسانو د انعمت علیهم، انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم په هغې باندې. څوک دی هغه انبیا دي، شهدا دي، صالحین دي، د دې لار ده چې دوی په دې باندې تللي دي، او صدیقین دي. غیر المغضوب او چې نه دی غضب کړی شوی علیهم په دوی باندې لکه څنګه چې یهودو په هغې غضب کړی شوی، ولا الضالین او نه دي ګمراهان لکه نصارا. آمین یا الله دا دعا زما قبوله کړي. دې نه بعد به یو صورت سړی وي او بیا رکوع ته کوزېږي.
رکوع ته چې کته شي سبحان ربي العظيم. ډېر دعاګانې لیکن دا مشهور اسانه ودیو سبحان فاکدا تعالی ربي سبحان فاکدا ربي رب زمان را العظيم چې غیر لوی دی. بیا سمع الله لمن حمدا سمع الله قبل الله تعالی لمن دا چا دفار حمد چې دا حمدي ویلا الله جل جلاله حمدنا قبلي او سمر صفاتنا جل الله کې هغه قبلي. ربنا يا رب زمن لك الحمد لك تعالى خاص الحمد حمدنا دي دلتا ربنا ولك الحمد ویلشي او اللهم ربنا ولك الحمد دا درې ولا شي هغه ویلشي الفاظ. حمدا دشي حمدنا كثيرا چډيرو طيبا هغه خالص تا د فارا ریا بکنه مبارکا فی چاغي کې برکت چولې شوی دی. بیا سره سجده درش سجده کې دعا سبحان ربي الاعلى سبحان فاکدا د هر قسم نقصاناتنا ربي رب زمان را الاعلى چې غډیر اوچت دی اوچت صفاتونه والا دی اوچتم دی. نو سجده نشي به پورته شي قاعده باندې کېنه دو سجدو منځ کې ام یو څو دعاګانې راغلي اسانه کې دا د سجده سره وي ربي اغفر لي درې ځلې به سره وي دو سجدو منځ کې ربي رب زما اغفر لي بخنو کې ماته. ګوره دا دعاګانې دا په ویل په کار دې سره مونږ هغه پوره کاملېږي. نه دویم رکعت هم دغسې او بیا قاعده کې التحیات پکې نسل التحیات لله التحیات ټول د خلی عبادتونه چې دي التحیات ډېرې معنی دي. بادشاهي ته ویلی شي ټوله بادشاهي تعالی ده او سلامتیا په معنا هم راتلی شي او عظمت په معنا او د باقي پاتې کېدلو ټول څه کېږي چې الله باقي هم پاتې دی او لوی هم دی او ټول سلامتیا د هغې طرف نه ده. خو او مشهور معنا به وکړو التحیات ټول د ژبې عبادتونه چې دي لله خاص الله تعالی لره دي والصلوات هغه بدني عبادتونه ام دغه رنګي صلات په معنا د رحمت سره ټول رحمتونه د الله طرف نه دي. والطيبات ام دغه رنګي مالی عبادتونه چې کوم دي دا ټول مونږ الله تعالی لپاره خاص کوو. السلام عليك بالسلام دی پتا باندې ايها النبي اے د الله پیغمبر ورحمت الله او د الله رحمتونه دی پتا باندې وبرکاتو د الله برکتونه پتا باندې. السلام علينا السلام دی په موږ باندې ځان ته مو دعا وکي وعلى عباد الله الصالحين او په بندگانو د الله تعالی باندې صالحین شاغنی کان دي. ګوره نیکی دومره کمالی شی دی چې نیک وي په منځونو کې به خلک دعاګانې کوي په نیکانو خلکو یې د الله سلام وي. معلومه شو چې کمال ټول په دین کې د عزت خوندو. اشهدو زه ګواهي کوم ان د دې خبرې لا اله چې نشته حقدار د عبادت الا الله صرف یو الله تعالی دی. واشهدو زه ګواهي کوم ان د دې خبرې محمدن چې محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی عبده د الله بنده دی او رسوله د الله رسول دی. اللهم صل اے الله تعالی صلی رحمت راولېږي علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او په آل او کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم باندې کما صلیت لك څنګه چې تا رحمتونه رالیږلي وعلى ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او په آل او کورنۍ د ابراهیم علیه السلام باندې انک یقینا ته چې حمید ستایل شوی مجید هغه لوی شان والی. اشاره شي زمون حمدون تستا ضرورت نشته یا الله خدام تستا به مونږ دی هغه رحم دې چې مونږ لري توفیق راکړي دایره د خود دې کنه ستا حمدون تستا ضرورت نشته. اللهم یا الله اللهم بارك یا الله تعالی برکتنا راولېږي علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آل محمد په آل او کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم كما باركت على إبراهيم لك سنجتا بركتنا لقلي في إبراهيم عليه السلام من وعلى آل إبراهيم وفعل إبراهيم عليه السلام من إنك يقينا تشي حميد استعيل شوي مجيد لوي شان ولاي. اللهم يا الله تعالى ربنا يا رب زمانك آتنا راكمنتا في الدنيا بدنياك حسنا خيستجون بإيمان سرا حلال رزق سرا هر قسم اغا دغه کې ویل شي حسنات ټول تشابهلي نیک اولاد ټول وفي الاخره فاخرت حسنه خاستجن شغا جنت او ستا رضا وقنا وسات من عذاب النار ذا عذاب دورنا.